مولا ببر لیکلی تراویح چشه تراویح ستا پلار بم په قرآن کې تراویح ونه خی او په حدیثو کې به ونه خی چې پلار دې را پاڅي مړ او نیکه دې را پاڅي مړ و امام بخاری را پاڅوي مسلم را پاڅوي تب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په الفاظو کې د تراویح نوم دا درته دې د پاره ویم کلی دې خبرونه خلق فساد جوړي خو زه ویم دې د پاره چې دا خلق دې لږ پوه شي تب د تراویح نوم کو دې خود الخدا غزو دا میدان دا تراویح ټکه به کتاب کی مولا لیکلی باب التراویح دا بچا لیکلی دې لاړ شي بابا فرمای ک په عقل پس لاړم پکار نشه ک د بخت معیاری غوخته یار نشه نن سبا چې څوک په عقل پسې تلی دی گمراه دی داس یو بدنما یو بدرنګ یو بدذاتا یو بدزبانه یو بدعقیده د یو مردار باطن والا یو مولا په دې نیټ باندې اوس زیرا زیرا خلکو کې دی عوامو کې یو فتنه خوره کړې ده مې اوري کنه مفتی منیر شاکر زنديق بیکارا کافر مرتد گمراه لګیا دې په دې نیټ باندې کله د نبی علی السلام ذات ټارګټ کوي بار بار د نبی علی السلام مبارک پشان کی والله غنا زبال الفاظ وی مړه چې یو می سړي په خله باندې ماغه الفاظ ناراضی لا پات زما د مولا په خله بسره شي د په نظر کې د پیغمبر علی السلام دومره زره حیثیت نشته نس شان نس اختیار نس مقام نس مرتبه ینه د خبرې ورته د خپل ظاهر شي او حدیث بالکل نه مني منکر د حدیث دی او دام نه چې د کوم کتاب حواله په ورکی نه بس چې د عقل د تسوي کنه او د شیطان ورته تسوي کنه چې گمراه کړي دی بس هغه ورته تسوي دی باغه اوس حدیث هم د عقل په تل باندې تلیو دی په خپل د په طبيعت او په مزاج چې کوم حدیث یا کوم خبره برابرۍ بس ټیک ده او د مزاج نه چې کوم خبره خلافی کنه بس هغه کا حدیث هر څومره د معتمد کتاب ولې نه وي نو هغه کتاب هم دی نه مني هغه حدیث هم نه مني هغه ته منګړت وي هغه ته وي د مولیانو د ځان نه جوړ کړی دي بس عوام اوس په دې خبرو کې راغ عوام غریبانان د کتاب نه څه خبر دي د کتاب د عالم د مقام نه څه خبر دي د حدیثو د اقسام نه څه خبر دي خو دې ورته بس شته بغي چې سی ورته ول اوس دلته به د بعض چینل والا د گمراهان د فاسقان فاجران لوډران لکان د خپل چینل مخکې کولو لپاره اله مفتی صاحب نوې خبره کړې نوې فتنه ویلې دا نوې فتوا پیدا کړې دا او نوې خبره کړې دا مولیانو دین داسې کو هغه به د خپل چینل لپاره د خبري ولا خوري نشر کوي او په عالم کې یو فتنه پیدا وکړه دغه چینل والا د خدای نه دومره نه یریږي چې د شاکر منیر هغه گمراهي باغ دومره نه وکړي چې څومره ول د خورکا هغه په دومره خلک نو گمراه کړي چې څومره په د گمراه کو دا چینل والا د خدای نه دومره نه یریږي چې هغه په د आवाज دومره د دنیا ګډ ګډ تنور رسول مسلمانانو کې فتنه دومره نه و جوړه کړي څومره چې د میکونو والا او د چینل والا او د 2 روپو پیسو د غرض والا د خلکو ور د خبره څومره وړاندې بوتله دا د خدای په قهر اخته دي دغه شاکر منیر هر خبره د عقل بس چې کوم خبره د عقل نه خلاف وي نګور مونږ په دین کې د عقل تابع نه یو په دین کې مونږ د ست تابع یو د نقل تابع یو چې څه د خدای فرمان دی د رسول الله سلام فرمان دی د نبی علی السلام سنت د سره منینا نبی علی السلام مبارک د سره سنت داغي نه منی داغي خبر نه منی داغي مبارک حکم امر هغه د سره د چې کوم د سیخ داغه نو حیثیت نه ور کوي دا بی دینه او بس نه مولا منم وې د مولا خبره ده او دا وی د پیغمبر خبره ده د قران وینا ماتمات قران کې خو تراوی لفظ الک بی دینه قران کې الله فرمای زما اطاعت کا زما د محبوب اطاعت کا د نبی علی السلام اطاعت به پس کې ته قران او یقیم الصلاه منز کوا اوس دا خو درته نه و چې سحر سلور رکعات کوا 2 فرض کوا 2 سنت کوا زته خو سنت نه منې هغه 2 فرض کوا دا ته ماته اوس قران کې خوایا کنه تا ته قران عظیم شان کې الله وی منز کوا نو دا خو نه دی ویل چې د مسبخین ټیم دا ټیم داخليږي په دا ټیم خارجيږي په دې وخت کې به سلور رکعات کې او داسې به کې دا درته چا ویل دي ته چې د پیغمبر علی السلام اختیار نه منې ته چې دا نه منې چې هغه مبارک پسې بنځي او دا هغه مبارک احادیث له اعتبار نشته او اعتبار نشته نو بی دینه گمراه زنديقه کافره مرتده مرداره پلیتا تو خو ځان سره دومره سوچ وکړه
چې زما محبوب مونږ ته طریقه د مانځو خودا چې د ماسپخین 10 رکعات کوي د مازدیګر 4 کوي د ماښام 5 کوي د ماسخوتن 9 کوي وتر داسې کوي فرض داسې کوي سنت داسې کوي د اختر داسې کوي جنازه داسې کوي دا خو مونږ ته محبوب خود لري کنه ته ما ته قران کې د جنازې د منځو خایا چې دغه سی به کې لکه جانن سبا خلک ټول مسلمانان کوي دا ما ته قران کې خایا کړه او ته د جنازې منځ کې کنه کې نو بيدینا دا د جمعې منځ ته کې نو الله خو ویل چې د جمعې منځل راشي دا خو نه دی ویل چې جمعې 2 رکعات کوي په 3 رکعات کوي کنه یو رکعت کوي کنه خدا نه دی ویل چې 2 رکعات کوي اوس په عقل پسې زی زما په محبوب پسې نه زی نو گمراه کیږي بنا قران کې به د عقل دخل نکي قران عظیم شان د نقل بتابي بس چې خدای رسول الله سلام دین او اسلام درته ویل هغه مني او د مولا بم مني استاغه پلار بم مني استاغه نیکه بم مني ولی به نه مني قران کې الله نه فرمای زما اطاعت کوي زما د محبوب اطاعت کوي او د اول الامر اطاعت کوي اول الامر نه مراد څوک دي همدغه مجتهدین ائمه نه دي دغه لوی کبار خلق نه دي اوس چې نه مني خو د قران نه منکر کړه نن د خلق د حدیثو نه منکر کزان سره سبب د خلق د قران نه منکر کی زندګه ستا دا شکل د انسانانو نه دی بعضی وي د شکل د مولیانو نه دی زویم قسم د خدای په ذات دا اهل الله چې ورته ګوري دا شکل د انسان نه دی دا مسخه شوی دی او تاسو وینئ نه د باطن سترګې غواړي اتقوا فراست المؤمن د مؤمن د فراست نه ويریږي په نور د الله لیدل کوي اهل الله چې ورته ګوري دا بعضی یاران وایي مړه د شکل د مولیانو نه دی ټیک شو د سیانو غونتی غټ برېت پریخي دي د سیانو غونتی سټایل جوړ کړي دا خو ټیک د زمانه ما خدا شکل د انسانانو نه یقینو کې د بزوګانو نه بدتر شکل لې د بد زناورو سور نه بدتر شکل لې او کڅوک اهل الله او یا هغه نظر چې کم چاله خدای د باطن او د فراست سترګې ور کړی او ورته ګوري دا شکل انسان خو اشرف المخلوقات دی دا د بد زناور نه بدتر شکل لې خو ته ورته لک په صحیح معنا کې وګوره ها دا خبره مې دی پوری کوله نن سبا دا بعض خلک دی دا بعض خبرې د عقل د تکي ګوره زمونږ په دین کې یوازې به د عقل تابع نه د عقل نه وړاندې به د نقل تابع اوس زمونږ د شریعت یو مسله تاسو زوی مچتا ذهن په کولو شي په دې ډېر مثالونه دي خو مانه بیا د خپل خبرې پاتې کیږي دغه مردار دی الله د خپل قهر نه خو ګرځول کی امین هم پیونه ویلو کړه مړه سم وایي روجه د روجه په خلای د چامین کی خو کمال وی الله دا مخدس مکه د نوزګارو ګرځول کی دغه زنديق تاسو ته د خلکو ته عقلي خبرې کوي په عقل باندې خلک گمراه کوي که په عقل پسې زینو شریعت دا وایي چې کله یو سړی موزي اچولي د چمړي والا موزي یو جرابي دي یو دغه سي خلک چې زیپ کې لګېدلې د موزي چمړي والا اوس تا چې موزي چولي نو ته چې په دې موضوع باندې مسکه نو شریعت درته دا وایي چې دا ګوتې را لوندې کی او د خپو د ګوتې د خوانه به دا 3 ګوتې د لاس کې دي او داسې د پنډې طرف ته به دا ګوتې په پورته راکاږي د خپو د ګوتې نه د خپو چې کوم دا ګوتې دي د ګوتې سرونو نه دا ګوتې به خپل د لاس په کې داسې به دا ګوتې لوندې په راکاږي د پنډې طرف ته اوس عقل دا و چې یره د موضوع باندې ته ګرځې نو بس کېنو د بلاندې زی باندې مسو که ځکه د لاندې زی ګنده کېږي عقل خدا وایي خو شریعت درته وایي نه دا ګوتې به برېږدي نو اس که په عقل پسې زی خو لکه د شاکر منیر به کافر او گمراه شي کنه خدای رسول الله احکامونه د شریعت نه بهر وزي نو گمراهی نور تورې غسپی نه خو چې یو سړی عقل پسې روان شي د خدای رسول خبره پریدي او چې کوم خبره د مزاج مطابق وي هغه مني او چې کوم خبره د مزاج مطابق نه هغه نه مني اوس د قران هم نه مني الله فرمای اطیعوا الله واطیعوا الرسول زما اطاعت کو زما د محبوب اطاعت کا الله تبارک وتعالى فرمای من يطيع الرسول فقد اطاع الله چا چې زما د محبوب تابعداریو کړي زما تابعداریو کا محبوب فرمای تراوی ما سنت ګرځولې دی وای دا زه نه منم وای دا تراوی ما ته قران کې وخایا نو الله ویل دی زما د محبوب اتباع دی او کدا داسې د لکه زما تابعداري زه به تاسو ته په دې یو جمعه مستقل بیان کوم چې زما د محبوب اطاعت د الله اطاعت ته زما د محبوب گزار د الله گزار دی زما د محبوب بیعت د الله بیعت ته زما د محبوب اتباع د الله اتباع ده زما د محبوب محبت د الله محبت ته زه به تاسو په دې باندې بشمار آیاتونه به د قران درته ان شاء الله ويم خو اوس نه د روزي نه بعد اوس د روزه کې به د خپل مسلې وچړو